رفع الوباء والوجه داول بیا پرند میرنه بیا ټیکا تاسو بعد په بیان د دعا رفع د وبا سره والوجه رفع د دردونو سره ور وجع وی بیماری درد او وبای امراض لکنه پانی بناوي خلاصي ان شاء الله پوهیږئ ها وبای امراض لکه طاعون شو مرغو بیماری شو او پیغمبر علی السلام چې کله مدینه منوره ته راغلو نو د مدینه د پر دعا وخت و او د وبا د پر جوحفه تیار کړي و جی وبي قرأتنا محمد قرأتنا ابو بكر عن عزيز سهيل عن انس مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حبب الینا المدینه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو اللهم حبب الینا المدینه اے لا مدینه را تدیر خوخه کا کما حببت الینا مکه او اشد لکه څنګه مکه را ته خوخه ده بلکې دغه نو مدینه زیاته کا وانقلهم ما الى الجحفه منتقل کده دې ته بچ د جحفه اللهم بارک لنا فی مدنا وصائنا کوړه اوروګه شابه وبي قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شعيب عن عامر بن سعد عن اباه قال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع من شكوى اشفيت منه من شكوى د بیماری نه اشفیت منه چې قریب شوم په غي سره مرتا علی الموت مرتا وجه یعنی رسیدل دې په ما باندې هغه تکلیف چته ویني وانا ذو مال ولا يرثن الا بنت لي واحده او زه خاوند مال میراث نه وړي زما مگر یو لور می دا افات صدق بثلث مالی یو سفرې نو دوی سي خیراتی کوم قال لا ما يف بشطر نم قال لا قال وی الثلث كثير معنا دا جواب دی ښا قال وی الثلث معنا دا مقدر دی اوس الثلث حضرت نام الثلث كثير ولی انك انتظر ورثتك نیا کې تفرید خپل دغه وارثان مالدارا غردی لپاره تامنن تذرم عالتن غریبانان یتکففون الناس چې خلق تلاسن غوړوي خصالون لپاره وانك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت طلبه الملايه حتى ما تجل في امراتك تر دې چې یو نوړې کې د پخلې د بیبي خپلې کې پوشي قلت دی اخلف بعد اصحابي الله دا ګوره د مکه تراغلو اچو کې دي مهاجرین هجرت کړو نو دی خو بیمار او نو دی وای افسوس مرګری بلار شي واپس مدینه ته او زه بدل ته مرشم زما خو هجرت نیمګره پاتې شي یخلف بعد اصحابي قالوا فما انك لن تخلف بشک هرگز وتفات نکړې شي فتعمل عملا او بیا ته یو عمل وکړي تب تغیبه وجه الله چې ته هغه څه خدای رضا لته الا زدت بی درجه مګستا درجه او اوچت شي ورفتن درجتن ورفتن الفاظ مترادف معنی یو ده ولعل پوشکنا ولعلک تخلف او شاتب پات کړي چې تر دې ينتفع بک اقوام چې فیدا بوالتانا قومونه د مسلمانانو ويضر بك اخرون او نقصان ورسستا په لاس ډیرو مشرکانو ته چنانچه دې بیا پاتیو او جادونه کړو فتوحات دې په لاس راغلو الله حضرت الله منزل اصحاب هجرتهم الا پاکا جاریو ساریو سا زما مرګور د دوی هجرت ولا تردم على عقاب زما الله دوی له خپل پوند بیا مو واپس کوا سمانا هجرت مدینه مکه نه کړ دې نو بیا په مکه کې مفاتح کوا الله مدینه ته ورسوا لكن البائس سعد ابن خوله لیکن افسوس هغه عاجز چې سعد ابن خوله دې باعث کنا عاجز فقیر عاجز قال سعد رسول رسول الله صلی الله علیه وسلم ما دې پارا دعا غوښته مال پر نبی علیہ السلام من انتوفی بمکہ یا رسا اظہار د افسوس کړو ما دې پارا حضرت کی وفات په مکه کې شمه بعد بیان د استعاذ یعنی پناه غوښتو د سپک عمرنا
او دا دعا مستقل را روان ده او چونکی عرض العمر منګه پرویلو چې مولانا سیوا عرض العمر په عمرونو کې ډېر سپک عمر دی ځکه چې د انسان عادتونه ټول د بچو شي وې چې سال عمر عزیزت گذشت مزاجی تو از حال طفلی نگشت بیا غسه ماشومان په شان لشي بلارو کې تیزونه بلارو کې مچازي او کبرس دا تاسو ګره بازار دا بوډا سره بناسي کوتک بلا کړي مچازي بکې ماشومان وګړي پروايي اجه ځوان نو ورته دي غنمو کې پټ شي کینی اجه بوډا نه بدل ته ناله کې ان شاء الله جوړ دي البته ماشومان ته ګوري بچ هغه ځم ګویا خوش کنه دا بیا عادت ارز العمر پرتغال ځان نش پرانسته نشي تړلې وغيرها اللهم اني اعوذ بك من الجبن واعوذ بك من البخل واعوذ بك من ان ارد الى اثر الحكم واعوذ بك من الدنيا وحرم القبر وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوكيل قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم اللهم اني اعوذ بك من عذاب النار وفتنه النار وفتنه القبر وعذاب القبر وشر فتنه الغنى وشر فتنه الفقر ومن شر فتنه المسيح الدجال اللهم اغفر خطاياي دا ګور دا حدیث بیا راځي شر فتنه الغنا وشر فتنه الفقر خو پیژنې کړه شر د غنا دا چې ته مالدار شې بدمعشانه کې زناونه اخلاقان ظلمونه داکی دا د غنا شر دی او فقر شر دا چې غریبي او جلانه ګلمنه چې د ټوله دنیا د مال ور کړ دې زړه غریب کړي و ټوله دنیا د مالدار کړ دې یو زېم چې ډوډۍ مې نشته خوش نو چې سره په لکه مالدار په سبب د مال باغشي او فقیر ناشکر شنو دا لوی شر دی اللهم اغفر خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وبارك بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب وهو الاستعاذ من فتنه الغنى وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سلام بن ابي مطيع عن هشام عن ابي عن خالته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحول اللهم اني اعوذ بك من فتنه النار ومن عذاب النار واعوذ بك من فتنه القبر واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه الغنى واعوذ بك من فتنه الفقر واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال باب التعوذ من فتنه الفقر وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه ما شاء الله ما شاء الله اي سريسيا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من فتنه النار وعذاب النار وفتنه القبر وعذاب القبر وشر فتنه الغنى وشر فتنه الفقر اللهم اني اعوذ بك من شر فتنه المسيح الدجال اللهم اغفر قلبي بماء الثلج بماء الثلج والبرد ونقي من الخطايا كما نقيت الصبح الأرض من الدنس وباعدني بين خطايا كما بعدت من المشرق والمغرب اللهم إني أعوذ من الكسل والمعصية والمغرب باب دې په بیان د دعا د پیغمبر علی السلام په ډیروالي د مال سره د برکت نه دغه معلومه شو چې مال بد نه دی خاطر حلال وي چې مال بد وي نو حضرت انس لپاره د ډیروالي د مال او د برکت دعا نه وخته وبه قال حدثنا مسلم بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس عن سليم انها قالت يا رسول الله انس خادم ادعو الله له قال اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما اعطيته وعن هشام بن زيد سمعت انس بن مالك بمثله بكثرة الولد مع البركة باب دې بیان د دعا په کثرت اولاد او برکت لکه مالم د دنیا لوی زینت ته انو لکه اولادم لوی زینت ته چې مال دې ډیر وي اولاد دې ني نبيانم پریشان غټه بنگله بدی او یو بته یو بده خله یو پکې سپي بس او چې کله اولاد دې ډیری او ډوړې نه ملایږي نو لوی مصیبت دي مخکې چونکې دعا به کثرت المال او اوس دعا به کثرت جی اولاد دا وبه قال حدثنا ابو وبه قال حدثنا ابو زيد سعيد بن ربيع قال حدثنا سمعت انس قال انس خادم قال اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما اعطيته باب دعاء عند الاستخاره دا ترمذی کی تعویل دی وایي وبه قال حدثنا مطرف بن عبد الله مطرف
مطرف بن عبد الله ابو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بالموالي عن محمد بن منكدر عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستحاله في الامور كلها كالسوره من القران اذا هم احدكم بالامر فليترى ركعتين ثم يقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستغفرك بقدرتك واسالك من فضلك العافين فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم اني ما شاء الله ما شاء الله اعلم ان هذا الامر خير لي هذا الامر خيرا في ديني ومعاشي وعاقبه امري او قال في عاجل امري واجله فاقدروا لي وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او قال في عاجل امري واجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم رضني به ويسمي حاجته ما شاء الله ما شاء الله إلى دبريت الله زين صار شاور تكرجنا وقيل قال حدثنا محمد قال حدثنا موسى عن بريد عن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بما يتوضا ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لي لعبيد اللهم اغفر لعبيد ابي عامر ورأيت بياض ابتيه فقال اللهم اجعل يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس مقصد امام بخاری دې دعا څه دی الوضو عند الدعاء یو خدا دې چې دعا په اصل کې او دعا دې پار چې ادسو کې نغا ډېر لوی اجر دی او دیمه خبره له صبر کا دیمه دا چې کله دا طریقه دا ده چې ته چاله دعا کوي نو ته چې خدای ما وبخي زما مور خپل وبخي نو اوس کې چرته ډایرکټ بل سړي لپاره دعا غواړي چې یا الله زما خپل وبخي نو دا جایز دی باب الدعاء اذا على عقبه ګوره توجه کوه الله مثلا دا چې کله داسې غرق خيږي نو سړی چې داسې ډیرې توخي غرق لغون تکبر راشي نتیجه کې به الله اکبر مانس لوی شان دی یو الله دی بس انسان بسی او دغیب لوی سی پوجدا خو انسان چې دی دا د بازو پوکانه ده ماشوم بعد پوکانه باندې فوکی او چې خوب پر زیګن داسې بار تر داسې چې ماشوم دغه انسان دی بریت یو ناصاب جی ملک الموت راشي څه کوي تردی چې انسانانو توجه کوي چې بیا ور استنجام بل سره کې دا ډېر افسوس خبره تو نشو دا استنجا ولا بل سره کوي دا د انسان عجز دی دې لپاره چې چې ته خېږي کله تکبر راځي الله اکبر لوی چا شان دې بچاول سرکار یو الله دی دا منځ کې امام بخاری وایي چې دا عقبه ډیره څه وایي نو قران کې دغه نظائر څنګه دي امام بخاری خیر عقبا بهتر انجام والا نو د عقبن معنی دا عاقبتا وعقوبا وعاقبه واحد وهو الاخره دا عقبن دي او کې عاقبتن دے معنی یودا اغسطوی رستو تا آخرت رستو تا وفي قال حدثنا سليمان بن محمد قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي عثمان عن ابي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا اذا علونا كبرنا فكنا ومنگ اذا علونا چې وبختمن په یو ډیرای کبرنا د الله دوی بیان کړ الله اکبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اربعوا اربیو علی انفسکم احسانو کې نرمیو کې پچاوانی خپل ځان باندې وانکم لا تدونا صم ولا غائب نبل تاسو تاسو ذات چا کون دی لري دي ولکن تدون سميا بصيرا اوردن کې لیدن کې دي ثم اتى علی بیاراغ ما سخا وانا اقول في نفسي ما تذك داوی لا حول ولا قوه الا بالله فقال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوه الا بالله ما ته تو ہے حالانکه د دین مخکی پدې کې مشغول ما خوشاله شوم فإنا كنز من كنوز الجنه ذکر چدایو له خزانه خزانو جنتنا
او قالوا الا ادلك على كلمه يا كنز من كنوز الجنه لا حول ولا قوه الا بالله. باب الدعاء اذا هبط واديا فيه حديث جابر. باب الدعاء اذا هبط واديا، باب بیان داغه دعا کې چې کله یو سره د بر نه کترازي واديا اغلار کتلار کوزلار چې کترازي سبحان الله. باب الدعاء اذا اراد السفر او رجع، باب د بیان د دعا کله چې را د کې یو سره د سفر کور تطلو او رجع یا د سفر نه واپس کور تراشي او چې کور نه راشي نو څه دعا بغواړي او چې سفر دی پوره شي او کور تلار شي بیا څه دعا غواړي. في يحيى بن اسحاق عن انس وفي قال حدثني اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قال من حرب خبر چې واپس پس د جهاد نه یا د حج یا د عمرې نه یکبر علی کل شرف من الارض، الله لوی به بیانول په هر کوچه زیب انداز مکینا ثلاث تکبیرات درې ځله ثم یقول بیا به جی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آمنون تائبون عابدون لربنا حميدون صدق الله وعده ونصر عبده وهكذا احلى وحده. باب دعاء المتزوج، باب الدعاء للمتزوج لا هوای کنه باب دې په بیان د دعا د هغه بریتور د پاره چا واده کړی اګره ونه شي چې چا واده کړی دغه د پاره دعا ده چې الله دې تا او ستا په بیبي کې خیر او برکت واچي معنی چې دز خالی نزي واقع ده. وفي قال حدثنا محمد بن زيد عن ثابت عن انس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف اثر الصفه فقال ما يم او ما قال تزوجت من اثر سفرت ما يم او ما یعنی سمانه سره حالستا یا صرف ما كيف حالك؟ تزوجت امرأة على اول من نوافل من ذهب فقال بارك الله لك او ولو بشاتين. وفي قال حدثنا عثمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر قال هلك ابي وترك طبعا او 9 بنات فتزوجت امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر فقلت نعم قال ابي ام طيب قلت طيب قال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك تضاحكها وتضاحكك جو تحت خان دیو تو ورت خان دی موبایل کې مخ قلت هلك ابي فترك 7 او 9 بنات فكرهت ان اجعلني مثلي انما تزوجت امرأة تقوم عليك قال بارك الله عليك. لم يقل ابن عيينة ومحمد بن مسلم عن عمرو بارك الله عليك. باب ما يقول اذا اتى اهله، کله چې یو سره خپل بیبي څخه راضي ضرورت انساني پورا کول لنو سبا کوي دعا بغواړي ای وجدا د چې ګوره تجرد کامله حاصل شي. کمره خو دې بند کړ تاسو خو دو شوي په شیطان خدان نه دی راځي چې دا تعوذ کې نو شیطان هم پټ شي هم لار چې بیا تاسو دو پاتې شي نو لذت په کامل شي. وفي قال حدثنا عثمان بن بشير قال حدثنا جابر عن منصور عن سالم عن سليم عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احدهم اذا اراد ان ياتي اهله قال بسم الله جنب الشيطان وجنب الشيطان. بسم الله اللهم غفرنا اللهم جنبنا الشيطان، اے الله ما او زما د خزنه شیطان لریکا وجنب الشيطان ما رزقتنا او لری اوسات شیطان دغه اولاد نه جته مونږ راکای. فانه ان يقدر بينهما کچر مقدر وی په تقدیر د الله په میاں د خزه د خاوند ولد في ذلك فدي جماع لم يضره شيطان ابدا، الشيطان بو تچرم لرن رسي. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا حسنه ٹھیک ہے نا. وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابو هريره عن ابي عن انس قال اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. باب التعوذ من فتنه الدنيا. وفي قال حدثنا فروه بن ابي المغراء قال حدثنا ابي المغراء قال حدثنا چلو قال حدثنا قال حدثنا عبيدة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد بن ابي وقاص عن ابي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات فما تعلم الكتابة اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك من ان ارد الى ارض العمر واعوذ بك من
الدنيا وعذاب القبر باب تكرير الدعاء باب د په بیان د مکرر غوښتلو د دعا دا د اسمه کې تیر شوی دی خو صرف دا د کنه چې موږ د ازه تاسو سره شاید اړولیو دا روایت ته شام چې کوم کې د حضرت سے باندې جادو ذکر شوی دی نبی علیہ السلام دا دعا جزان له وختونو بار بار ویلا معنی دا چې یو دعا مکرر وای نو دام سنت ده لکه ته یا الله امه بخا اے الله امه بخا اے الله امه بخا خدا جائز جی وفي قال حدثنا ابراهيم بن قال حدثنا انس بن عياض عن هشام عن ابي عائشه عن رسول الله طب حتى انه طب یعنی پیغمبر علیہ السلام باندې جادو او سحر حتى رور و خیر 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 انه لا يخيل اليه انه قد صنع شيئا وما صنع انه دعا ربه بس حضرت تبپدی کی دا تحیل پیدا کده چې قد صنع شیء حضرت سکار کړي دی لکه موږ مخکې ویلو چې کو کار دا بیبیان وما صنعوا حالانکه کړي بینو وانه دعا ربه ثم قال اشعرتي اے عاشق خبر شوي ان الله ابتاني في مستفتته فيه الله جواب د فتوی را کپا خبره چې ما د الله نه فتو وخت وا مطالبه کړو جی دا دې دوه ځله ویل ما وما ذاك يا رسول الله قال جاءني رجلان فجلس احدهما عند الاخ والاخر عند رجليه فقال اعظم لصاحبه ما وجع الرجل صد درد دی بندا ومطبوب اے مسحور جی قال من طبه چا پہ جادو کړی دی قال لبید ابن الاعصم جی فی ماذا دا جادو کړی دی په سیس کې فی مشت و مشاطه منغز هغه ویخته منغز کړی شو کې وجف طلعت اغوچه د کجوري نر کې قال اين هو قال في اروانا وضو اروانا زی اروان یو کوي د جنومي زی اروان دی یا روي وضو اروا نو یا زو اروان ویل دي او دا اروان یا زو اروان سي دي بئر فی بني زريق بني زريق په قبيله کې یو کوي او علاقه کې قالت فتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عائشه فقال والله لكأن ماءها گویا کې وبد دي چې نقطاعه الحناء حناء گویا کې نچور کړی شوی دي د نکریزونه شیاطین فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البئر فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لا اخرجته فقال اما انا وقد شفاني الله الله ذو جوکم وکرهت ان اسير على الناس شر او بدګنم چې خور کم په خلکو باندې شر دي زاد ايضا يونس وليس بن سعد عن هشام عن ابي عن عائشه قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا وساق الحديث باب دعاء على المشركين باب د بیان د خیرو په مشرکانو باندې چې حدیث مخکې تیر شوی دی وقال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اعني عليه بسبب لقب يوسف وقال اے الله امدادک زما عليهم په مقابله د کفارو بسبب په مسلط کولو دا وکالو د قاصاله په شان دا وکالو د یوسف علی السلام د زمانه وقال اللهم عليك بأبي جهل وقال ابن عمر دعا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة اللهم لعن فلان وفلان حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء وبه قال حدثني ابن سلام قال أخبرنا وفي عن ابن أبي خالد قال سمعت ابن أبي أوفى يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب اللهم منزل الكتاب سريع سريع الحساب اهزم العذاب اهزمهم وزلزلهم شکست ورک دوی لرا وزلزلهم اجر قودی وفي قال حدثنا معاذ بن فضال قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قال سمع الله لمن حمده في ركعة الاخر من صلاة العشاء اللهم انجي عياش بن ابي ربيعة اللهم انجي وليد بن الوليد اللهم انجي سلمة بن هشام اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأك على وطأتك غرس تخفل على مدر اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف
عمر وبه قال حدثنا حسين بن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء قال الله. حدثنا ابو الاحوص عن حاتم عن انس بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريه قافله لګلې و یقال لهم القراء چایت قراویم ای شهید کړي شو. ها وجد بمانه خزانه د مانود د پیغمبر علی السلام چې خفقان کړه په یو سیز څومره چې خفقان کړه په شهادت دی قراء باندې. ان عصیا بشک قبیله چې مسما د په اسم د عصیه عصوا الله ورسوله دی واقع د الله او رسول نافرمانی وکړه. الله نافرمانی شرک کړو، نبی تابعداري نه خلاف وکړو، وعده مخالفت وکړو. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا مروان الزهري عن عروه عن عائشه قال كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول السلام عليك ففتنت عائشه الى قولهم پوښ حضرت عائشه دوی په وینا باندې دوی السلام وی السلام نه وی جی. فقال عليكم السلام ولا رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه ان الله يحب الرفق في الامر كله. فقالت يا نبي الله اولم تسمع ما يقول قال اولم تسمعي اولم تسمعي ارد ذلك عليهم تناوري چې جواب ورکوم دوی ته فاقول وعليكم زخ وعليكم ويم كنا. وبه قال حدثنا محمد بن مصنع قال حدثنا انصاري قال حدثنا هشام بن حبان قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا عبيد قال حدثنا علي بن ابي طالب كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فقال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. دام زمون دلیل شو چې ګورا مازیګری ټیم چې کم ده کنه مازیګر وسطا مازیګر دی جی. بسم الله الرحمن الرحيم باب الدعاء للمشركين وبه قال باب ته په بیان د دعا د خیرو لپاره مشرکانو. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قدم طفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان دوسا قد اتت وعبد فدعوا الله عليها فظن الناس انه يدعو عليهم فقال اللهم اهد دوسا واهد بهم. باب معنی دا و چې صحابه وي چې دوی باندې خیره وکړه، پیغمبر اسلام د خیری په ځای او ته دعا وکړه چې الله دې دوستان له هدایت ورکړي وقت بهم رای ولا مدینه ته مسلمانانه کا جی. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لما قدمت وما اخرت. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن صباح قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن ابن ابي موسى عن ربيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو بهذا الدعاء رب اغفر لي. نبی اسلام بدا دعا وخت دا یاد کړئ شابه رب اغفر لي خطيئتي الا وبخذ ما گناهنا وجهلي او زما د پات دعادار چې وجهلي ناپوي زما و اسرافي او زما اسراف. نبی اسلام خود جهل او اسراف نه مبرراو خدا خو دعاګان د امت لپاره د تعلیم دی. فی امر کلی زما پټولو کارو کې او ما انت عالم به مني هر هغه شی را تمام کچته په پوهه د غیر باندې دمانا. اللهم اغفر لي خطاياي گناهونه زما وعمدي هغه عمل چې په قسم کړی وي وجالي په ناپوهي مې کړی وي وازلی پټو پټقلو کې مې کړی وي وکل ذلک عندي او دا هر یو دمانه کیږي معنی یاد کړه. اللهم اغفر لي ما قدمت ما اخرت ما اسررت ما علمت انت المقدم مخکې کون کې انسان لرا نیک اعمال تا وانت المؤخر او تبج کون کې د اورنا وانت على كل شيء قدير. قال عبيد الله بن معاذ حدث نبي قال سنا شعبة نبي ساق عن ابي برزة بن موسى عن ابي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا ابو اسحاق عن ابي بكر بن ابي موسى وابي برزة واسب عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي هزلي توقي زما وجدي او پر اشتیا زما او جدي خبرې چې په قسم کړی وي دا غټو کې شګن وجدي معنا او کله کې خبره زما وخطايا خطايا زما وعمدي قصدما وكل ذلك عندي او دا هر یو موجود دی معنا موجود دی ما څنګه یعنی ممکن دی د معنا
چې قسم کړی وي ټوکی می کړی وي خطای می کړی وي وغیرہ باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة قد مر وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ايوب عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا الا اعطاه وقال بيده قلنا يقللها يزهدها دا وقت خود خلق ونی چې تم ونی زیاده وخت باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا نبی علیہ السلام فرمایي دا قول پیغمبر یستجاب لنا قبلیږي دعاګانې زمونږه فل یهودی چې موږ د یهودیانو په بارکو کو یری خیری کو قبلیږي ولا یستجاب لهم فینا او نه قبلیږي خیری د یهودیانو په زم بارکی ونه چې موږ یهودیانو تخیره کو الله قبلی یهودیان من باندې خیره کینو وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله عنها ان اليهود اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك فقال وعليكم فقالت عائشة السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة عليك بالرفق واياك والعنف والفحش قالت اولم تسمع ما قالوا قال اولم تسمع ما قلت رددت عليك اياك والعنف ځان اوساتت د بد زبانه او د زدنا والفحشا د بد کلامینا فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيها باب التأمين وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثناه عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن القارئ فامنوا فان الملائكه تؤمن فمن وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه باب فضل التهليل باب فضل التهليل باب په بیان د فضیلت د ذکر د لا اله الا الله دا ګور زال دي آسان عبارت کغه ته ګرام عبارت پرې خو دا ټول ته دا دعاګانې یاد دي نو دا دي هغه ټول ناشنا وي ځکه غیبت تاو کنه چلو وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كان له عدل 10 رقاب وبدل اجر بمقدار د ازادول د لسو غلامانو جی وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان حرزا معنى حفاظت و بچاو جی ذلك حتى يمشي ولم يأتي أحد بأفسر مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عمر بن أبي زايدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال من قال 10 كانت من أعتق رقبة من ولد إسماعيل قال عمر وحدثنا عبد الله بن أبي صخر عن الشعبي عن ربيع بن حسين مثله فقلت للربيع ممن سمعته قال من عمرو بن ميمون فأتيت عمرو بن ميمون فقلت ممن سمعته فقال من ابن ابي ليلى فاتيت ابن ابي ليلى فقلت ممن سمعته فقال من ابي ايوب الانصاري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابراهيم بن يوسف ګورا دا څلور پیز اسانید دي ښا نو په دې ټول اسانیدو کې دا یو سند د ابي ايوب انصاري نه چې دین او دا مرفوع دي او نور ټول موقوف دي اخر کې څه ته مچدا امام بخاري دې روایت کې چې کوم موقوف دي نو دغه له ترجیح ورکړي عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب قوله وقال موسى حدثنا وهيب عن داود عن عامر عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسماعيل بن الشعبي عن ربيع قوله وقال ادم حدثنا رفقه قال حدثنا عبد الملك بن ميسره سمعت هلال بن يساف عن ربيع حسين وعمر بن ميمون عن ابن مسعود قوله وقال العامر وحسين عن هلال عن ربيع عن عبد الله قوله ورواه ابو محمد الحضرمي عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عبد الاسحي وقول عبد الملك ابن عمرو باب فضل التسبيح آخر کې امام بخاری وی قال ابو عبد الله اصحی قول عبد الملک ابن عمر د دې مقصد باندې پوښتنه تاغو عنه قال پنځه روایت ذکر کړه امام بخاری د آخر عبارت مقصد دا دی چې مراد د امام بخاری ترجیح دا روایت عمرو ابن زاید الله او عمرو ابن روایت
روایت کم یو دی ټول نړم به چې کم دې تاج ذکر کړو حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمر تیشکنا قال حدثنا عمر بن ابي زائده عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون قال من قال عشرا مقصد امام بخاری عبد الملك ابن عمر چې دې ذکر کړي عمر ابن ابي زائده دغه روایت ترجیح مقصد دی چې دا روایت موقوف دی ابي ایوب مرفوع ذکر کړه او امام بخاری په نزدیک موقوفیت صحیح دی او مرفوعیت صحیح نه ده ٹھیک شو چلو باب فضل التسبيح وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن المفضل عن عمارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده بس لا شو بخاري بدك ونه دعاو کې پیدا کړه دا حدیث دی کنه خدل تفسیر د امام بخاری استاد زهیر دی ولته کې احمد بن اشکاب دی دا خیال نه ورته او دا روایت امام بخاری کې درې ځای ذکر کړل دی او 8 نه 9 بعد دلته 948 دی بیا 988 دی بیا 1128 دی او یو ځکه زهیر دی یو ځکه قتیبه دی یو ځکه احمد بن اشکاب دی بس الله پاک قبولیت بس کېږي نه خلاص شي کنه کې نو سواله اخري حدیث دی کنه دا باب فضل ذکر الله تعالی وبه قال حدثنا محمد بن الله قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله ملائكه يطوفون في دا مشکات کې تاسویل ده ما څه خپل ته نه دی له تاسو مشکات کې ویل دی ترمذی کې بتا سویلی دا ترمذی حدیث دی يلتمسون الله ذکر ان لله ملائکه بشک الله طرفنا فرشتي مقرر دي يطوفون في الطرق چکر لګي په لارو کوڅو کې يلتمسون اعلی ذکر تلاش کی مجلس ذکر والو علماء طلباء فاذا وجدوا قوما كرجوا يوم قوم يذكرون الله چې الله یادې تنادوا یو بل اوازونه شروع کی وحلموا الى حاجتكم رامنډ کې خپل ضرورت تا فرشتي ګرځي کنه چې دا سراچی بخاری ویل کیږي نو بار چرته کوي आवाज کې راشه زم مقصد دلته دی ان بیا کین جمعه دک ماشاءالله واجی تنادوا حلموا الى حاجتكم فيحفونهم یا فيحفونهم دوی ته چاپیرشي وزر په وړي بیا جناتي مل سماج دنیا بره پوره او لین جوړ شي بره پوره ٹھیک شو نو فيسالهم ربهم تپوس کې دوی رب دوی او عالم منهم حالانکه الله دوی فرشتو نا په حال د خپل بندګانو ډیر پوده بیا فرشتو نو له تپوس کې دیل پاتې د فرشتو دا قول به تور د گواہی پیش کی ما یقول عبادی اے فرشتو زما بندیانو سوی تقولوا يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك ستا تسبیح وی تکبیر وی حمد وی ستا لوی بیان ولا قال الله بو فیقولوا نبی پاک فیقول الله بو حراونی دوی ذلیل ما قال نبی پاک فیقولون فرشتي بالله نه لیدل والله ما او کاتنی لیدل نبی پاک فیقول الله بو کیف لو راونی سبو حال چې دوی ذلیل قال یقولون لو راوک کجر دوی ذلیل کان اشد لك عبادتا بیا کو ډیر کلک په عبادت کولو کې زیات وو واشد لك تمجیدا او ډیر زیات استاد بڑای لوی تمجید بیانو واکثر لك تسبیحات تسبیح وی قال نبی پاک یقول الله فما يسالون الغواری دویس ويسالونك الجنه دویتانه جنت غواری قال نبی پاک یقول الله بوار اوها جنت رجل قال یقولون لا والله یا رب مار او قال الله نبی پاک یقول الله فكيف لو انهم راوها
قال نبی پاک یقولون فرشتے بلو ان امرأوها کہ دوی تلوے کانو شد علیہا حرصا دی بدیر زیاد حرص کو ان کی عبادت تھا واشد لهم طلبا اور دیر زیاد کو طلب کو ان کی جنت واعظم فيها رغبتا اور دیر لوی رغبت په دې کې ساتھ خوف مما يتعوذون نفنا دسنا ويقول من النار دورنا الله بھی یقول نبی پاک یقول الله بھی چار او ورزل قال ويقولون لا والله یا رب ما اوها نبی پاک یقول الله بصف كيف لو اوها کہ چردی دا دوزخ لیدلې قال فيقولون ويبا لو راوها انه كانوا شد من فرارا دیر سخت بو تختیدن کی واشد لا مخافتا دیر یریدن کی قال نبی پاک فیقول اللہ بھی فإنی اشهدکم ذاتو گواکما انی قد غفرت لهم او بخل نبی پاک یقول اللہ یقول ملک من الملائکت وبیو فرشتہ فرشتونا فیہم فلان فدی کی یو کسو چلیس منهم دوی پشان خنو لکز شمتازلوی خلق ہے انما جال حاجتنا خدا خپل یو کار دی پارا غلو دغه سو حکم دی الله هم الجلساو دا یو لوی مجلس دی مانه زما یاد راغی دا خو یو لوی مجلس دی لا یشقا جلیسهم بدبخت نپات کی دوی مجلس شابك ما ستيكا رواه صحبة عن الأعمش ولم يرفع ورواه سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل بن أبي الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أو قال في ثانية قال فلما على عليها رجل نادى فرفع صوته لا اله الا الله والله اكبر قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته قال فانكم لا تدعون الصم ولا غائب ثم قال يا ابا موسى او يا عبد الله الا ادلك على كلمات من كنز الجنه قلت بلى قال لا حول ولا قوه الا بالله باب لله تعالى 100 اسم غير واحد وبه قال بدلك سمونك باب دايلوي باب بس لله تعالى 100 اسم اللہ دی پارا سل اسماء حسنا دی غیر واحد سوا دیونا اللہ اللہ گورے علماء کرام دا اللہ اسماء حسنا دمر دی چغا حد قید کی نرازی تازو قرآن قویل لکھانا لو انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمدو من بعد سبت ابحر ما نفدت کلمات اللہ نو سوک دا کلمات معنی کی شیخ القرآن بوی معلومات اللہ او شیخ بوی صفات اللہ دوار بزرگانو معلومات و صفات معنی کولی نو کلمات معنی صفات اللہ شنو صفات و اسماء توی اسماء صفات نو اللہ اسماء حسنا خو بی شمار دی او دی حدیث کی راغی چی ننن می نی او دا ننن می ذکروی چی دا سلوی نو دا با جفتو چی تا دا جفتو ہے او دا ننن می چی شی نو یو کم سل نو دا با وطر شی اور ان اللہ وطر یحب الوطر دلتا خود سل راغ عبدالوارثا نو محدثین خستہ تدبیق کی غدا دی چی ما دا گورا مقصود دی بابنا یا دی حدیث نا تحدید دا اسماء نہ دے دخول دا جنت پہ حفظ دی اسماء دے نقطہ یاد شوا مقصد تحدید دا اسماء نہ دے دخول دا جنت پہ حفظ دی اسماء دے چی دا یو کم سل دی یاد کنو جنت تا بزی مانا دانے چی دا اللہ دا اسماء دی نا چی تا دا یاد کنو اکتے احمد چوئے آیت کرسی دی یاد اکڑا او ادوی د شپې آیت کرسی حفاظت کې الله ستا نو مانس سوجوا الک دا اثر پر سورتی آیت کرسی باندې الله موقوف کرے دے نو مان جنت دی اسماء حسنا په حفظ باندې دے جی
وفيه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان حفظناه من ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال لله 99 اسما 100 الا واحدا لا يحفظها احد الا دخل الجنه وهو وتر يحب الوتر. قال ابو عبد الله من احصاها من حفظها. باب الموعظه ساعه بعد ساعه. وبه باب د په بیان د واعظ ساعه بعد ساعت وقفه په وقفه معنی شو ټیم په ټیم پښتو کې معنی شو ټیم په ټیم معنی نن تقریر کان یو دورز پکې چټیو کا د بیا تقریر کان بیا دورز چټیو کا نو په دې سره به د عوامو ذوق پیدا کیږي او چې یکدم د تقریر شروع کړي بیا او یو تقریر دی او یو تدریس دی په دې کې فرق دی په تدریس کې ذوق وقفي ختميږي او په تقریر کې ذوق وقفي پیدا کیږي. اوس یو مولا یو استاد یو مدرس عقزان کې نو طالب د کتاب بیان ګوري را وګورم څه سار نو بیا نام تعالی صاحب اجي یو استاد مسلسل سبق وای نو طالب ارڅنګ چې د کتاب خامخ ګوري نو معلومه شو چې تدریس کې دوام مفید دی او په تقریر کې وقفه مفید ده زار شم دتا. وفيه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني ابي قال حدثنا العامش قال حدثني شيخ قال كنا ننتظر عبد الله اذ جاء يزيد بن معاويه فقلنا لا تجلس قال لا ولكن ادخل فاخرج اليكم صاحبكم والا جئنا كنا ننتظر عبد الله من انتظار عبد الله بن مسعود کو نو اذ جاء يزيد بن معاويه راغ يزيد بن معاويه سے دا شو ګره یزید ابن معاویه نخی الکوفی التابعی الثقة العابد تشوا او دا دې لوی تابعی دی او دې په خلافت حضرت عثمان ابن عفان کې او دا ثقه شخصیت ته او ټول بخاری کې دې ذکر فقط دلته دی او دا یزید ابن معاویه ابن سفیان نه دی بلکې دا یزید ابن معاویه نخعی الثقفی التابعی وکان ثقة تشو نو ایسه فقلنا من ورته الا تجلس اتنکینه قال لا ونا ولكن ادخل زم عبد الله سے پسې فاخرجوا الیکم اغیت درخواست کوم چې تاسو خراشي او باسم لپاره تاسو راولم لپاره تاسو فنکی ز اغیت درخواست کوم چې راشي تاسو څخه فوفجو لیکم صاحبکم استازو شیخ استازو استاد و الا جیتو او که غرانه غی نزو خراشم ٹھیک شو فجلست فخرج عبد الله واخذ بيدي نیون کے اولاد معاویہ یزید سے فقام علينا فقال اما خبردا انی اخبروا بمكانكم زپکور کې تاسو د حاله خبر کړی شوما چې طالبان راغلي تقریر اوریدولا ولكنه يمنعني من الخروج لكم لیکن زمانہ کرم د وتو نتاسو تا اغه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان يتخولنا نبی اسلام زمون خیال ساته په وازونو فل ایام کرایت الصامت علینا. چلو بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الرقاق.